بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمنو محترمو او په دین مینو اوریدونکو، ما ته ویلی شي ستاسو د دعاګانو محتاج محمد داود عابد یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شیم. قدرمنو، نن هم په دغه پروګرام کې کوشش کوم چې تاسو سره په یو اهمه خبره باندې، په یو اهمه موضوع باندې د قرآن او حدیث په رڼا کې او دغه شان د خپلو اسلافو د وینا او د واقعاتو په رڼا کې تاسو سره خبرې اترې وکړم. قدرمنو، که تاسو نظر اچولی نو په تیرو 100 پروګرامونو کې ما یعنی محمد داود عابد تاسو سره د والدینو د حقوقو په اړه خبرې اترې کړې. والدینو سره څه طریقې سره پیش راتلل پکار دي، د هغې څه طریقې سره خدمت کول پکار دي. دغه والدین د معاشرې یو اهمه برخه ده، یو اهمه حصه ده. د دې خلکو خدمت څنګه کول پکار دي، داسې ماتې ګوډې خبرې اترې ما تاسو ته مخې ته راوړې. یقینا چې د والدینو د دې نه هم ډېر زیات حق دی. زه کوشش کوم چې څومره حده پورې زما وس وي نو هغه زه تاسو ته بیان کړم. ضروري نه ده چې څومره حقوق دی به زه بیان کړی شم، بلکې دا ناممکنه ده. د والدینو ډېر زیات حقوق دي. زه به تاسو ته د هغې نه دغه یو څو چې دا په خپلو ماتو ګوډو الفاظو کې ذکر کوم. محترمو، قرآن او حدیث که مونږ وګورو نو د رب العالمین د خپل حق نه وروسته که بیانوي نو رب العالمین د والدینو حقوق بیانوي او د والدینو حقوقو له ډېر زیات ترجیح ورکوي. بلکې د والدینو د حقوقو سره سره شریعت چې دی نو هغه د والدینو خبرې له هم ډېره زیاته ترجیح ورکوي. چې په یو ځای کې د والدینو خبره د نو هغې ته به ترجیح ورکول کېږي، هغه خبره به منل کېږي. محترمو، نن هم په دغه اړه تاسو سره کوشش کوم. قدرمن هغه چې په تیر پروګرام کې ما تاسو ته ویلي چې یو سړی په سفر باندې هم د کوره وځي نو باید چې هغه د خپلو والدینو خواله ور شي او د خپلو والدینو نه دعاګانې واخلي چې مورې یا بابا زه د دې کوره وځم او په پلاني سفر باندې ځم، ته راته دعاګانې کوه، یا بابا زه د پلاني کار لزم او ته راته دعا کوه چې الله پاک ما په دغه کار کې کامیاب کړي. دغه والدین محترمو چې تاسو ته دعا وکړي نو ستاسو ورانه لاره به رب العالمین سیده کوي. خو که یو بدقسمته داسې دي چې هغه مور پلار د هغه نه خفه دي نو که هغه روغ کار پسې ځي نو هم به د هغه لاره چې ده هغه به ورانېږي او هغه روغ کار به هغه ته ورانېږي. محترمو، شریعت د والدینو خبرو له ډېره زیاته ترجیح ورکړې ده. ځای په ځای داسې کارونه شوي دي. نبی علیه السلام جهاد له تللی دي، بعضې صحابې د خپلو والدینو د خدمت دپاره را واپس کړي، تر دې پورې چې چا د والدین نه اجازت نه دی اخیستی هغه خلک یې هم را واپس کړي دي. زموږ علما هم دا وایي چې یو طالب علم مدرسې ته ځي، سبق لځي یا نور داسې څه ضروري کار پسې د کوره وځي نو د مور پلار نه به اجازت اخلي. که دغه مور پلار تا ته اجازت در نه کړي نو ګورې ته به کوشش کوې چې د دې په خفګان باندې د کوره ونه زیږي نو بیا به ښه لار بیا نه مومي. یو ځل شیخ الاسلام نصر ابن ابي حافظ رحمه الله دا یو ډېر لوی سړی دی، د علم په تلاش کې د بیت المقدس نه روان شو، عراق ته لاړ. په عراق کې یو مشهور عالم او فقیه امام کازرونی رحمت الله علیه د هغې په خدمت کې دی لاړ، حاضر شو. هغه ته تپوس وکړه چې مور دې ژوندی ده؟ ده ورته او جي هغه ژوندی ده. کله چې راتلی نو هغه نه دی مور نه دی اجازت اخیستی و، ده ورته چې نه جي. امام کازرونی رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې زما دی په رب العالمین باندې قسم وي تر هغې پورې تا ته زه یو لفظ هم نه ښایم تر څو چې ته واپس لاړ نه شي او د خپل مور نه اجازت را وانخلې. تر څو چې ته واپس لاړ نه شي او دغه مور دې راضي نه کړي نو زه ګورې ستا نه بلکل تا ته دلته یو لفظ هم نه ښیم، یو ټکې هم تا ته دې ځای کې نه ښیم. نصر ابن حافظ رحمت الله علیه وی چې کله ما د خپل استاز دا خبرې واورېدې نو ما ته د خپل مور قدر را معلوم شو چې د دې مور دومره لوی قدر دی چې ما ته زما شیخ یو لفظ هم نه ښایي د مور د اجازت نه بغیر. نو زه واپس رالم او د مور په خدمت کې لګیا شوم. ما وی چې ما ته هغه وخت کې پته ولګېده چې دا مور او پلار دا دومره لوی هستی دی او د دې دومره لوی حقوق دي. ما د خپل مور او پلار خدمت شروع که ما سبق شروع نه که ما سبق په هغه ځای باندې ودرو، د مور پلار خدمت می شروع کو، خدمت می کو تر کومې پورې چې زما د والدینو ژوند نو ما به د خپل والدینو خدمت کو. ما به وی چې یاره دغه علم می کو، زما استاد محترم او زما شیخ ما ته وی چې د علم د زده کړې نه مخکې د خپل والدینو خدمت دی. نو ما د خپل والدینو خدمت تر هغې پورې وکړو چې زما والدین تر کومې پورې ژوندي وو.
کله چې هغې د دغه فاني دنیا نه سترګې پټې کړې د هغې نه وروسته بیا زه د علم زده کړې پسې راووتم. محترمو بیا خلکو ولیدل چې دغه لوی سړی حضرت شیخ الاسلام نصر ابن ابي حافظ چې شیخ الاسلام ورته ویل کیږي، الله پاک دومره لویه مرتبه په دې باندې ورکړه چې په هر څه باندې ترجیح ورکړه د خپل والدینو حقوقو له. مونږ هم که داسې څه ضروري کار مخې ته راځي نو ګورئ د خپل والدینو حقوق د هغې نه وړاندې کول پکار دي. خپل مور پلار په ځای باندې پرېښوستل د هغې نه وړاندې خپل څه کار پسې تلل دا شریعت اجازت نه کوي. مخکې مې تاسو ته د اویس قرني صاحب هغه واقعه بیان کړې وه چې الله پاک څومره لوی مرتبه ورکړې وه. هغې یو لوی اهم کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابیت حاصلول، هغې پرېښوستي او تلې د خپلې والدې خدمت یې کو. الله پاک ته دومره لوی سړی جوړ کړ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته نبی علیہ السلام حکم فرمایي چې داسې یو سړی دی وغله لاړ شو ځان دپاره ته دعا وغواړه. نو دا نه لوی مرتبې دا د والدینو په خدمت باندې کیږي. پکار ده چې مونږ او تاسو که د کلي نه نږدې بهر ځو که لرې بهر ځو نو پکار دي چې مونږ او تاسو د خپلو والدینو نه اجازت اخلو، د خپلو والدینو نه دعاګانې اخلو. د دغه والدینو په دعا باندې چې کوم خلک رنګ دي نو هغه ګورئ بیا تر اخره پورې رنګي. د والدینو د خبرو ډېر لوی اهمیت دی. انسان له پکار دي چې د مور او پلار د خوشحالۍ او د رضا کېدو دپاره ټول محبتونه قضا کړي، ټول محبتونه ختم کړي. شریعت ځای په ځای خاوند ته دا حکم کړی چې ته به د ښځې د حق نه مخکې د خپل مور پلار حق ادا کړې. خو دغه ځای کې یو ورکوټې درخواست دغه والدینو ته هم کوم چې د خپلو بچو د کورونو د روغېدو عمر له کوشش کوي. چېرته دا مه کوئ چې زما په وجه زما د بچو کور وران شي. بچي چې کله د مور خدمت کوي بیا بچو هم پکار دي چې د مور د دغه خدمت الټه فایده نه اخلي بلکې د دغه خپلو بچو سره محبت وکړي، دا بچي ځان ته رانږدې کړي. مونږ ته بعضې وخت کې خلک دا یو ګیله وکړي یاره جي زه مور پلار له ورلم او هغې زه ځان ته رانږدې هم نه کړم، زه ورته په خپو پرېوتم، هغې ما نه لاړل، هغې ما سره کیم نه ناستل. دا زه منم چې دغه زوی نه به یو ډېر لوی نقصان شوی او دغه زوی ته مونږ لګیا یو چې بچې ته د خپل مور پلار که هر څنګه در سره کوي د شریعت مسله مې بیان کړې ده چې ته به هر وخت د مور پلار خدمت کوي. اگر که هغې تا ته بدې ردې م وي او هغې تا سره څه کوي نو هم ته به ورسره څه نه کوې، خو بیا هم دغه والدینو ته مې درخواست دی چې دغه بچو له محبت ورکړې لکه څنګه چې مخکې تاسو د هغې دپاره سختې تېرې کړي. نو قدرمنو خپله مور او خپل پلار هېڅکله ګورئ تاسو خفه کوئ مه په دې خبره باندې چې ستاسو نه په خپل کور کې نور خلک خو خوشحاله وي ولې مور چې د نو هغه ستا نه خفه وي. د دغه مور حق د خپل کور د ټولو خلکو نه زیات دی. قدرمنو د مور محبت او د پلار محبت د بچي سره ډیر زیات دی. بیا خصوصي مور چې د بچي سره کومه مینه او محبت کوي دا محبت ګورئ فطري وي. انسان خو پرېږده چې حیواناتو کې هم دا محبت شته. تاسو به چېرته وړه مرغۍ لیدلي چې کله په جاله کې واړه واړه بچي نو د هغې دپاره د اوبو یا د خوراک د څیز راوړلو دپاره څومره محنت کوي. په مخوکه کې وله خوراک هم راوړي، په مخوکه کې هغې له اوبه هم راوړي. که چېرته دا مرغۍ په یو کوټه کې جاله وي او د دغه کوټې دروازه بند وي دا مرغۍ مسلسل ځي راځي. عجیبه دا ده چې دغه ډېر تلو راتلو سره هم دا نه ستړي کېږي او په خوله کې چې کومې اوبه نیولي یا خوراکي نه په خپله خوري او نه څکي او نه په هغې ستړي کېږي تر هغې پورې چې دې ته اطمینان او سکون حاصل شي چې دا خپلو بچو له لاړه شي، اوبه وله ورکي، خوراک وله ورکي، دغه دروازه کولو شي. نو محترمو دغه زناورو کې دغه مرغو کې څومره لوی محبت دی د خپلو بچو دپاره. نو بیا دغه حقیقي مور او پلار چا کې چې د انسانیت محبت هم دی هغه به د خپلو بچو سره څومره محبت ساتي. یقینا چې دا یو ډېره لویه خبره ده. مونږ که د مرغو نه لاړ شو نورو زناورو ته مونږ ته به په هغې کې هم ډېر لوی محبت ښکاره شي چې یاره دا نور زناور د خپلو بچو سره څومره محبت ساتي. یو عجیبه واقعه امام ابو داود صاحب رحمت الله علیه ذکر کړې ده. حضرت عامر رضی الله تعالی عنه فرمای و یو ورځ مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو، نبی علیه السلام تشریف فرمو، یو کس راغی او صادر یې د ځان نه تو کړی په لاس کې ورسره داسې څه و چې په صادر کې پټ کړي. راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه چې ای د الله رسوله کله چې زه ستاسو د راتلو نه خبر شوم چې تاسو دلته یې نو زه د کور را روان شوم چې یاره زه به تاسو سره ملاقات وکړم.
په لاره راتلمه نو په اونو کې یو ځنګل و، په هغه اونو کې د ځنګل په اونو کې راتېرېدم. ما په دغه اونو کې د مرغو د بچو اوازونه اورېدل. ما زه ورغلم چې مې کتل نو د مرغو بچي ورغلم، هغه د مرغو بچي ما راواغېستل او په دې څادر کې مې راپټ کړل. چې کله را روان شوم نو څه ګورم چې یو غټه مرغۍ راله او زما د سر نه تاویږي. ما وکتل چې دا د دې وړو وړو مرغو مور ده او زما د سر د پاسه تاویږي را تاویږي. ما څادر د دې بچو نه اوچت که دې دپاره چې دا مور د خپل بچي وویني او دا مور راکوشي د خپلو بچو له نو زه به دا ونیسم. کله چې د مور دا بچي وکتل نو مور یې راله او د دې بچو په سر باندې وزرې خورې کړې، زما په لاس کې د هغې د پاسه کېناسته او پاسېده نه. نو ما په هغې باندې هم څادر واچو، دا ټول مې ځان سره ونیول، د مور ده او دا ورلاندې بچي دي ټول مې تاله راوستل چې دا زه تاله راولم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایل چې دا بچي د دې مرغۍ دلته کېده. صحابي فرمایي چې ما هغه ځای کې هغه د مرغۍ بچي کېښوستل، څادر مې ترې لرې که نو هغه بچي خو چونکې واړو الوتې نه شو او مور یې هغه بچو سره دومره مینه کوله چې بچي پراته نو هغه مور پې د پاسه ناسته او خپل وزرو کې ځان ته رانږدې کړي، خپلې وزرې په هغې باندې خورې کړې او پاسېده ترې نه. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې دا قصه لیدله نو ډېر تعجب کې شو چې یاره دا مرغۍ مور ده او دا مور د بچو سره څومره مهرباني کوي، څومره محبت ورسره کوي چې د دې خپلو بچو دپاره دې ځان هم قید که. محترمو مونږ وګورو یو مرغۍ چاله په لاس نه ورځي بلکې هر وخت دا مرغۍ د انسان نه تښتي چې ګوري چې یاره انسان راله راغی. اوس دې مرغۍ ته ښه پته ده چې زه خپل ځان هم د دې لاس کې قید له ورکوم، خو دلته مې بچي دي نو هغه وایي چې هر څه کېږي خو د دې بچو د خاطره به زه دا خپل ځان هم دلته په قید کې ورکم او د دې بچو نه به جدا نشم. صحابو ډېر حیران دي ته کتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته ارشاد فرمایي زما صحابو تاسو ولې دومره تعجب کوئ؟ په دې تعجب کوئ چې دا مور په دې خپلو بچو څومره مهربانه ده. زما د قسم په هغه ذات چا چې زه په حقه پیغمبر را لیږلیم، رب العالمین په خپلو بندګانو باندې د دې مور نم زیات مهربانه دی. څومره چې دا مور په دې بچو باندې مهربانه ده، نبی علیه السلام مبارک قسم خوري چې دغه رب العالمین چې دی نو دا ګورې په دې بندګانو باندې د دغه مور نه هم زیات مهربانه دی. محترمو مونږ وګورو یو خبره خدا ده چې مور هغه مرغۍ ده، یو انسان هم نه دی او هغه د خپلو بچو سره محبت ساتي. او بیا د نبی علیه السلام دغه دومره زبردسته خبره چې رب العالمین د انسان سره د دې مور نه هم زیات محبت ساتي. زمونږ او ستاسو دپاره دواړه ډېرې د خوشحالۍ خبرې چې یو خو موږ د خپلو والدینو قدر وکړو چې هغې زمونږ دپاره که هغه انسانان دي نو څومره محبت به زمونږ د هغې په زړه کې وي. دویم دا چې دغه رب العالمین په موږ باندې دومره احسانات دی، هغې زمونږ سره دومره مینه کوي، موږ څومره دغه مینې حق ادا کړی دی. صحابه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حکم وکړو چې یاره ای صحابي دا د مرغۍ بچي واپس یوسو ما هغه ځای ته کوم ځای نه چې تا راغشتي دي. دا صحابي پاسېده او دغه د مرغۍ بچي واغشتل او یوېړلو ما هغه جالې ته کومې نه چې راغشتي او هغه مرغۍ د هغه په سر هغه سر روانه وه. دا هغه مرغۍ دي چې په دې کې ګورې یو قسم پویه هم نشته او بیا هم د خپلو بچو سره دومره محبت کوي چې هغه د دغه سړي په سر باندې روان دي. محترمو والدین هغه د خپلو بچو سره ډېر محبت کوي، پکار دي چې اولاد هم د هغې سره محبت وکړي. د دغه مارغانو په مثال که تاسو چېرته نور سوچ وکړئ تاسو به کتلي چې کله د دې چرګې سره واړه واړه بچي وي ګرځي را ګرځي، په دې وخت کې چېرته پیشو راښکاره شي. اوس دې چرګې ته ښه پته لګي چې زه د دې پیشو مقابله نشم کولی او دې کې زما د سر هم خطره ده کیدی شي دا پیشو ما هم وخوري، خو دا چرګه بیا هم چېرته نه تښتي بلکې په دې خپلو بچو باندې هغې وزرې را خورې کړي وي او د دې پیشو مقابلې ته تیاره ولاړئ. ځکه دا چرګه دا په زبان حال باندې دا خبره کوي چې پیشو که چېرته ته زما بچو ته رانږدې کېږي نو تر هغه وخته پورې نشي رانږدې کېدی تر څو چې تا زما وجود سره مقابله نه کړي، تر څو چې زما وجود کې ساوي ته زما بچو ته نشي رانږدې کېدی. یا قدرمنو همدغه چرګه چې دې سره بچي وي نو دا ځان ته انسان هم نه پرېږدي. ګورئ
یا دغه شان که بل یو ځناور والو هغه به تا په کور کې ساتلی، مثلا سپی دې ساتلی یا چرګه، ستا د ماشومانو هم خیال ساتي او ستا هم خیال ساتي، ستا ماشومانو ته هم څه نه وي او تا ته هم څه نه وي، خو چې کله دې سره خپل بچي وي او د دې بچو ته څوک نږدې کېږي نو دغه ځناور څومره د خپلو د خپلو بچو د بچ کولو دپاره کوشش کوي، تا سره هم جنګ کوي، بل سره هم جنګ کوي، حمله هم کوي او سخت غزار هم چلی، څه دپاره؟ صرف د خپلو بچو دپاره چې زما بچو ته څوک نقصان ونه رسي. قدرمنو دا د حیواناتو د خپلو بچو سره دومره محبت دی، د خپل ځان قربانولو ته هم هغې تیار وي خو بچو ته نقصان رسولو ته هغې تیار نی. اوس چې انسان وي نو د هغه محبت به د خپلو بچو سره څومره زیات وي. مثال راځم دغه والدینو له چې دوی به د خپلو بچو باره کې په خپل زړه کې څومره محبت نیولي. تیر وختونو کې ما تاسو ته مخکې مې واقع بیان کړې وه چې یو ځل په چین کې یو خطرناکه زلزله راغلی وه، په هغې کې په زرګو خلک مړه شوي وو. یو ځای کې یو ډېر غټ بیلډینګ راغورځېدلی او هغه چې خلکو راسپړده نو د هغې په راسپړدلو کې 2-3 ورځې ولګېدې. چې کله یې هغه راوسپړده او هغه ملبې اوچتولو نو څه ګوري چې د یو کمرې د یو کوټې چت چې دی نو هغه روغ را پرېوتی دی. چت داسې په ترس ولاړ دی چې یو ګوټ کې یو ځای د دې چت اوچت دی. خلکو چې هغه چت رالر که نو څه ګوري چې هغه ګوټ کې یوه ښځه ولاړه ده او هغې سره یو د پیو خوړونکي یو ماشوم دی، بلکې دغه ښځه هم پرته ده او دغه ماشوم بچی هم ورسره پروت دی. ژوندي دي خو دواړه بېهوشه دي، ځکه دی دا ملبه چې اوچتوله نو خامخه په دې کې ورځ 2-3 لګېدې نو دی به خوراک څښاک نو کړی نو ژوندي دي د غزار نه بچ پاتې شوي دي خو بېهوشه دي، ځکه دغه څو ورځې په دې باندې ولږه تېره شوې ده. خلکو روچت کړل، هسپتال ته یې یوړل. څه وخت پس دغه مور او بچي دواړه په هوش کې رالل. ډاکټران د ښځې له خوا رالل، ډاکټر ته تپوس کوي چې دا څه وجه ده چې ستا د دواړو لاسونو دا ګوتې چې د دې سرونه زخمي دي. محترمو کله چې ډاکټران دې ښځو ته وکتل د دې ښځې د دې ګوتو دا سرونه چې دي نو دا زخمي وو. ډاکټران رالل چې دا کله په هوش کې راله نو دغه پوښتنې ته وکړه چې بیبي ستا نور څه تپوسونه خو به بیا کوو چې یاره ته الله پاک بچ کړي او څه ترتیب و، خو دا راته ووایه چې ستا د دې ګوتو دا سرونه زخمي دي د دې څه وجه ده؟ په دې خو د چت ملبم نه ده راغورځېدلې چې یاره د هغې د وجې نه دا زخمي شوي، دا ستا د ټولو ګوتو سرونه زخمي دي، وینې دا ولې؟ هغې ورته وي چې کله چې دا چت راوغورځېده نو موږ د کوټې په یو کونج کې ناستو، مونږ محفوظ شو خو چونکې لاره نه وه د راوتلو، د ورکوټي ماشوم جړل نو ما به خپلې سینې ته واچو دی به قلار شو. اخر 2 ورځې 3 ورځې تېرې شوې چې زما په وجود کې کم پی و نو هغه ختم شو، ځکه د خوراک څښاک د نه موجود کېدو په وجه دغه د ماشوم پی هم ختمیږي او ما ته خوراک څښاک نه میلاوېده، ما څه خوړلې نه نو زما وجود کې چې کم پی و نو هغه ختم شو. د ماشوم به د لوږې د لاسه ډېر زیات جړل نو ما به کله کله د ده په خوله کې ګوته کېښوه نو دی به لږ قلار شو، خو چې شیبه پس به ده ته پته ولګېد چې دا ګوته خواصې اوچه زما په خوله کې پرته ده او د خوراک پکې څه نشته نو ده به بیا ډېر زیات جړل او ما سره د خوراک نور څه ونه. کله چې د ده دا جړا چې د ولږې د وجې وه دا نور هم زیاته شوه نو زما برداشت باقي پاتې نه شو، ځکه دا زما بچي و. ما ځان سره سوچ وکړو چې که زما په سینه کې پی ختم شو نو په وجود کې خو مې وینه شته که نه، زه به د خپل بچي له دا وینه ورکمه خو چې زما دا بچي ژوندی پاتې شي. زه د خپل بدن وینو ورکولو ته خو تیار یم خو زه د خپل بچي د جړا ته نه یم تیار. محترمو کله چې ماشوم بچي جاړي نو هغې سره د والدینو زړه دردیږي او بیا په خصوصي توګه مور د خپل بچي سره ډېره زیاته خفه کیږي. درد د ماشوم په غوږ باندې او زړه د مور خوږیږي، خېټه کې د ماشوم درد وي او جړه مور لورځي او تکلیف مور ته کیږي. دا هغه عجیبه محبت دی قدرمنو چې دې ثاني په دنیا کې نشته دی. دغه مور وی ما د خپل بچي جړه نشوه برداشت کولی، ما په خپلو غاښونو باندې دا خپلې ګوتې زخمي کړې چې زما د ګوتو نه وینې روانې شي او زما دا زوی یې اوس کې خو چې زما دا بچي د ده جړه زه ونرم چې دې مور شي خیر دی زما بدن کې دی وینه ختمه شي. نو زه لګیا شوم د خولې په غاښونو باندې یوه ګوته ما کټ کړه
یعنې سر مې ولا کټ که چې وینه تې شروع شو خپل زوی له مې خوله کې ورکړه نو زوی مې لږ په قلار شو. کله چې په هغې باندې هغه لږ ګزاره وکړه ومو کتل چې زما دا یوه ګوته چې ده په دې کې وینه مکمل ختمه شوه، بیا مې دا دویمه ګوته په غاښونو باندې وچیچله او دا مې د خپل ماشوم بچي ته په خوله کې کېښوه. دغه شان نمبر په نمبر دا 10 واڼه ګوتې ما وچیچلې او د دې دا وینه مې راوویسته او خپل بچي له مې خوله کې ورکړه. اخر زمانه دومره ډیره وینه لاړه چې زه کمزوري شوم او زه بېهوشه شوم او دې ماشوم چونکې ما نه وینه څکلې وه نو دې لا بېهوشه نه. بیا لږ وخت پس شاید چې دې هم بېهوشه شوي خو چې زه هغه بېهوشه شوی یم تر اوسه پورې زه په ځان باندې نه پوهېدم. او دغه دی چې تاسو اسپتال ته راوړم نو اوس زه په هوش کې رالم او ما ته پته ولګېده چې یاره زه هم ژوندی یم او زما دا ماشوم بچی هم ژوندی دی. کله چې ډاکټران دا خبره واورېده نو ډېر سخت حیران شو چې ګوره مور د بچي سره دومره محبت کوي. مور ته دا پته لګي چې یاره زما په وینه باندې زما د بچي ژوند بچ کېږي، زما د بچي جړا پې کمیږي. نو هغې مور د خپل بچي دپاره د خپل بدن نه وینه ویسته. محترمو دا مور ده چې هغه د خپل بچي سره دومره تکلیف برداشت کوي. په انسان باندې لږ تکلیف نی راغلی او هغه بیا په دغه تکلیف کې څومره چغې سورې وخي. مشکات شریف کې یو واقعه ذکر کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو دوه ښځې په ځنګل کې روانې وې، د دواړو سره خپل بچي و، یوې سره خپل بچي و بلې سره خپل بچي و. په دې کې یو ځناور راغی او د دې یوې ښځې په دې ښځو کې چې کومه مشره ښځه وه د هغه مشرې ښځې نه یې بچي وتښتو. دا ډېره خفه شوه. اخر دا چې دې ښځې دا برداشت نه کړه چې یاره دې بلې ښځې سره بچي شته او ما سره بچي نشته، د دې زوی شته او ما سره زوی نشته. دې مشرې ښځې چونکې دې نه خو ځناور خپل بچي خوړلي نو دې په دې کشرې ښځې باندې دعوه وکړه چې یاره دې سره دا کوم بچي دی نو دا زما دی. هغې ورته ووایي چې هلکه ستا ماشوم چې دی نو خو هغه لیوه هغه ځناور وتښتو، دا خو زما بچی دی. دواړه په جګړه شو. فیصله حضرت داود علیه السلام لراله. حضرت داود علیه السلام چې وکتل د مشرې ښځې د کومې نه چې بچي هغه ځناور تښتولی نو د هغې په حق کې فیصله وکړه چې یاره دا بچی خو د دې دی. بیا دا دواړه ښځې لاړې او حضرت سلیمان علیه السلام یې په لاره ولیده نو هغه ته دا پوره قصه تېره کړه. حضرت سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل چې یاره د دې فیصله زه کوم. یو تدبیر سلیمان علیه السلام جوړ که دې دپاره چې دا معلومه کړي چې دا بچی د چا دی. حکم یې وکړي چاړه راله راوړئ. حضرت سلیمان علیه السلام چاړه راوغوښته. کله چې چاړه خلکو راوړه نو سلیمان علیه السلام دې دواړو ته ویې راشي زه به اوس دا بچي په منځ باندې کټ کم، نیم به یوې له ورکم نیم به بلې له ورکم چې ستاسو دا مسله پې ختمه شي. دې مشرې ښځې خو د دې بچي خو نه و که نه، بچي خو دا بل و. نو دې ښځې ورته وي دا فیصله ما ته منظور دی جي بس نیم یې که، نیم به ما له راکړي او نیم به دې له ورکړي. ځکه دې ته خو پته وه چې زما بچي خو نشته، خو راشه چې د دې دا بچي په دې باندې خورې ریکم. خو دې کشرې ښځې چې دا خبره واورېده نو په چغو شو په جړا شوه. وی نه سلیمان علیه السلام دا کټ کوه مه، په چاړه باندې مه پرې کوه، بلکې همدغه ښځې له یې ورکه خیر دی. ځکه زما بچی دی ما سره دی نی دی سره دی خو چې ژوندی خو وي که نه د مرګ نه خو به بچ شي که نه. مور د بچی سره دومره محبت کوي، د خپل زړه هغه درد هغه تیری خو په خپل بچی باندې سخته نه تیری. زما بچی مه کټ کوه خیر دی. دغه بلې ښځې له یې ورکه زه په دې نه خفه کېږم، خو چې زما بچی هغه زخمی شي نو په هغې ماته تکلیف رسي. حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا ماشوم اصل کې د دغه مور دی د کمې چې په دې باندې ړه خوږ شو، یعنې د کشرۍ ښځه چې د اصلي د دې ماشوم مور ده. بچي یې هغې له ورکه. معلومه شوه چې مور هېڅکله دا نه غواړي چې زما بچي ته د معمولي تکلیف هم ورسي. قدرمنو تاسو د مور دې محبت ته وګورئ چې کله بچي د دې مور په غېږ کې وي نو اکثر دا بچي د مور ویښته راکاږي، د مور نه سترګې راکاږي، د مور نه پوزه راکاږي، مور په نوکونو باندې خوږ کي. خو دا مور د خپل بچي وخي نه. کله کله دا بچي ناپوهی په غېږ کې د مور وي او مور له په مخ باندې سپېړه هم ورکي، خو دا مور په دې بچي راښکته شي او ځان ته یې رانږدې کي، محبت ورسره وکړي او په دقه مخ باندې ښکل کي. او دا نه کوي چې تا زما ویښته راښکلي زه به هم ستا ویښته راکاږم یا زه تا ووهم، نه
هر څومره تکلیف مور له دا بچي ورکي، خو دا مور د دې بچي سره دومره محبت کوي چې هماغه لاسونه چې د مور نه پې ویښته راښکلي هغه راوچت کړي او په دې دواړو لاسونو باندې او په دې خوله باندې کیږدي او ښکلې کړي. سبحان الله، دې ته د مور محبت وي. قدرمنو، دغه مور نن بدقسمته مونږ راپاسو په وړه وړه خبره د مور سره جګړې کوو یا په مور باندې مونږه الټا سختې خبرې ورکوو، هغې ته سختې خبرې کوو. محترمو، مناسب نه دي دغه مور پلار د بچو د پاره ډېرې زیاتې سختې تیرې کړي دي. او بیا پلار چې سحر د کوره وځي او ماښام را پیدا شي، یو بچی که انجینیر شو نو دنه د انجینیر ګورې پلار جوړ که، یو بچی که عالم شو نو د هغه د علم حاصلولو کې د پلار ګورې ډېر لاس دی. دغه پلار چې ستا دپاره ټول عمر تیر کي. محترمو، کله کله سوچ کوم یو سړی چې کله واده وکړي نو د خپلو بچو شي، هغه ټول عمر بس ځان که هر څنګه یم خو چې زما دا بچي ښه شي، زما دا بچي ښه سکول کې سبق ووایي، زما دا بچي ښه مدرسه کې سبق ووایي، زما دا بچي ښه کالج او یونیورسټۍ کې سبق ووایي، زما دا بچي په ښه کور کې ژوند تیر کې. خیر دی که زما ژوند خرابي، خیر دی که زه بې مالګې وخورم، زه بې غوړو وخورم، زما بچي ښکلی خوراک وکړي، په ما که نارم تیره شي خو چې زما بچي ښه ژوند تیر کړي. زه که سخت هم تیره کم خو چې زما بچي په کلي کې د نور هلکانو سره برابر ژوند تیر کړي. محترمو، د دغه والدینو ډېر زیات حقوق دي. بیا دغه هلکان چې لږ راغټ شي نو هغه د مور پلار سره څنګه رویه ساتي، نو په دې باندې غور کول چې دي لازمي دي. د پروګرام وخت را سره پای ته رسي، بل پروګرام کې مو په دغه موضوع انشاءالله قدرمن تاسو سره خبرې اترې کوم. په دغه امید چې هغه پروګرامونه به را سره هم اورې. اخلم د نه اجازت. الله مو تل خوشحاله، کامیاب او کامران لره. د لوی الله پامان.